زبردایم چې دا یو ډېره درنه ذمہواري ده والحمدلله الله اکبر تحریک الله په توفیق باندې دا د ملک محب وطن او محب اسلام پارټي د الله په توفیق باندې د دې سیاست هغه خدمت خلق د الله په توفیق باندې الحمدلله زموږ د الله اکبر تحریک دا تربیت دی چې موږ د څومره پاټو ولادي دا ټول خپل وروڼه ګڼو زمونږ په سیاست کې به چاته کنزل نه وي چاته به رتبت نه وي د الله په توفیق باندې موږ به خپل ملګرو باندې دا لازم کړي وي چې خپل بیاناتو کې به چا پسې کنزل نه کوي ځکه دا د مسلمان شان نه دی الله اکبر تحریک زما عزتمندو دا یو ناشنا تحریک نه دی دا یو نوی تحریک نه دی بلکې دا هغه تحریک دی د الله په توفیق باندې چې هغې د ملک د سلامیت لپاره د ملک د بقا لپاره الحمدلله د خپلو بچو نظرانې ورکړي دي دا هغه تحریک دی چې کله په نوخار کې سیلاب راغو نو د تحریک الله اکبر بچي د الله فضل باندې په لومبۍ صفونو کې په خدمت کې لګیا وو دلته په کورونو کې بورونه او مختلفو کمزورو غریبانانو ته کورونه جوړ کړي دي کور په کور راشن تقسیم کړی دی او یوازې دلته نه زما عزتمندو کله چې زلزله راغله کشمیر او هزاره ډویژن باندې نو د الله په فضل باندې تاریخ په دې خبره باندې گواه دی چې ستاسو د الله اکبر تحریک بچي دا هغه ځای ته رسېدلي چې کوم ځای ته زموږ د آرمي نه ورسېدلی او دا خبره آل د ریکارډ ده زمونږ چې کوم سیاستدانان دي هغې هم د دې خبرې ګواهي کوي که تاسو لکه ویډیوګانې وګورئ د عمران خان صاحب د هغه ورځو نو زه په هغه موقع باندې په خپل هلته کې وم چې دوی خپل سامان راوړو او زموږ په کیمپ کې کوز کوئ دا سامان تاسو تقسیم کوئ زه نشم تقسیمولی الله د 19 تاریخ نه بعد او بیا چې کله د پنجاب الیکشن وشي د هغې نه بعد به تاسو ملګرو ته موږ ووایو چې الله اکبر تحریک او الله اکبر پارټي دا څوک وه او څوک دي او څه کول غواړي د الله په فضل باندې نو زما عزتمندو زمونږ سیاست هغه خدمت انسانیت دی نو زما عزتمندو موږ دا وایو چې بھائی حسن خان ولاړ دی د حسن خان مقابله کې به نور ملګري ولاړي موږ دا وایو چې بھائی تاسو د هغه کسانو د هغه ملګرو ایماني معامله وګورئ او د حسن هم وګورئ که چېرته دا په شریعت باندې یو کس پاس شو او سبا ته هغه په هغه منصب باندې په هغه سیټ باندې کېناستو هغه غلاګانې کولې نو دا واورئ ګوره د قیامت په ورځ باندې چې کوم کس هغه له وټ ورکړی دی د هغه متعلق یې ګواهي ورکړې چې دا صحیح کس دی په هغه ګناه کې هغه سره شریک دی ملوث دی نو زما عزتمندو هسې نه چې مزې نور څوک کوي او د قیامت په ورځ باندې زموږ او ستاسو غاړې بند دي نو زما عزتمندو د حسن انتخابي نشان هغه کرسۍ ده دا د هغه عزت نشان دی چې نن موږ تاسو پرې ناست یو دا د هغه عزت نشان دی زما عزتمندو چې هغه په دفتر کې د ناستې لپاره موږ پیش کوو نو څه پیش کوو کرسۍ پیش کوو میلمه راشي د عزت پہچان او نشان هغه څه شی دی کرسۍ ده نو انشاءالله د جیت نشان به هم صحیح د جیت نشان به صحیح کرسۍ आवाज نه راځي جی د جیت نشان به صحیح کرسۍ انشاءالله نو دا عرض کوم دا څومره